بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يصح رجوعه وما لا يصح. خجي هبه بیان شروع ده تر اوسه هبه بیان وشو وسه د رجوع بیان کړي. یعنی کله چې وسړی چاته څه شی هبه کی واپس پکې رجوع کولی شي کنه. دا رجوع یو عارضی شي نو زکه د عامه هبه نه رستو ذکر کړي. باب ما يصح رجوعه وما لا يصح. باب دې په بیان دا غشي کې چې صحیح وی رجوع دا غي چې هبه کړي دی وی وما وها غشي لا يصح دا غي رجوع نه وی صحیح. قال قدري مولا فرمای واذا وهب هبه لاجنبي فله الرجوع فيها. الکه وسلی چا اجنبی ته څه شی هبه کو نو که رجوع کوي کولی شي. البته مطلقا نه ده یا خدا چې موهوب له ور سره راځي او یا دا چې قاضي فیصله وکي او خبره د مطلق جواز ده نفي د کراهت نه کوي. کراهت پکې بهر حل ده مکروه ده انتهي آسان دی وکي دیکھا. واذا وهب هبه کله چې وسړی هبه کی هبه وکي چاته ل اجنبین یو اجنبی ته معنا ذی رحم محرم نبی فله الرجوع واهبت حق د رجوع اشتري فيها بهبه کی. امام شافعی رحمه الله وی رجوع نشي کوله. وقال الشافعي رحمه الله لا رجوع او حق د رجوع اشتري فيها بهبه کی. دا غرب بار دوا دلایل یو عقلی دی یو نقلی دی لقوله عليه السلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول له لا يرجع الواهب واهب رجوع نه کوي فيه هبته بخبل هبه کی. البته کپلار زویل څور کړی او به زوینه واپس کوي کولای شي. الا الوالد مگر والد چي دي فيم الا الوالد مگر والد فيما باغ اشیاء کې يهبو چغه هبه کړی لولد خپل بچی ته نو رجوع کولای شي. دای نقلی دلیل شوغه عقلی وورا هدایت هبه کې تملیک داین وی غیر لره غیر بمالک کې او رجوع کې داغه ملک ختمول وی خپل منس کې متضاد دي. نو هبه کې تملیک دی تملیک نو هبه کې دی احتمال د رجوع وی رجوع خدامه تملیک دی پانی درنکو. هبه چې دا د تملیک نوم دی یعنی وسره دی یو عین شي مالک جوړه نو هبه تملیک نوم دی او رجوع تملیک ختمول دی او په یو عقد کې په یو لفظ کې وایا د خپل ضد احتمال نه. نو هبه چې تملیک دی بده کې بد عدم تملیک رجوع احتمال نه. ولئن الرجوع چې دا یزاد التملیک دا متضاد د تملیک دا ولقد وقت چې لا يقتضي دا تقاضا نه کوي ما دا غچا یزاد دو کوم چې دا عقد متضاد وي بخلاف هبه الوالد په خلاف د هبه د والد. د امام شافعی رحم الله باندې اعتراض زینبه دا پلار چې زویل څور کې حدیث کې خو راضی خرجو کول شي کنه وای مړه دا پلار چې زویل څور کوي واپس تیلی دا واپس هغه شی موهوب لینا اسه کې د زوی په ټول مال باندې پلار ته حق شته چې په وخت د ضرورت کې داغې نه وصولي وکي. د دې د وجنه دا نه چې رجوع کوي بخلاف هبه الوالد لولده على اصله. فاصل امام شافعی رحم الله دا پلار چې رجوع د زوی ته کوم شی هبه کړی باغی کې کوي وجه سنه لئن ولم يتم التمليك. اچھا جی لګ بر وګورئ اعتراض پر راضی چې حدیث کې خدا وای پلار کزوی ته څه هبه کې رجوع کول شي. د امام شافعی رحم الله را ادا چې کله پلار زوی ته څه شی هبه کې دا د سیده لکه چې ځان ته هبه کړی دی مثلا چې ځان سره څه کې دی رخصتې شي کنه نزوین هم رخصتلی شي ول زوی دا د سړي جز دی بس هغه ور کول ځان لور کول دي. لانه لا يتم التمليك زکه تملیک نه تام کیږي چې بلار زوی له څور کوي ولی لکونی زکه د زوی چې جز اندا جز دی له د بلار د پاره موږ د بار دلیل چې واهب رجوع کول شي هبه کې یو نقلی دلیل حدیث ته ولنا قوله عليه السلام الواهب واهب چې دی حق بهبته دا ډیر حقدار دی د خپل هبه خو ور یو صورت کې نشي ما لم يثب علی منها ترڅو چې وزن ملاو شوی د هبینا هبه کې کې وزن ملاو شو هبته به رجوع نشي کوله. لم يعوض
ترڅو چې ته عوض نه ملاو شوی ولأن المقصود بالعقد هو التعويض برو ګورئ عقلی دلیل دا دی چې مقصود پاقت کې عوض وی عوض که عوض د موهوب له نه خدمت خستلی دا عوض دی او که د موهوب له بزړه کې محبت پیدا کول دي او که د موهوب له نه څه سامان عوض کې خستلی دا ټولي وزونه دي نو کار چې وسله کوي خامخای څه مقصود وی عوض نو چې موهوب له واهب ته عوض نه دی ور کړي خدمت ورل نه کوي نور څه عوض نه دی ور کړي نو مقصود د واهب نه دی حاصل شوی لہذا رجوع کولای شي او د عقد فسخ قبلین څه خبره نه ده ولأن المقصود چې بالعقد بعقده بکی هو التعويض غالبا عوض حاصل ولوي للعادت ذک عادت دار چې خلق د څه عوض د بار چاته څه شی بکی فثبت ولایت الفسخ نو ثابت شو ولایت د فسخ واهب ته عند فواتی کله چې دغه عوض فوت شي غرض فوت شي مقصودی فوت شي اذ العقد ذک عقد هبه يقبله دا قبلين فسخه نو فسخه بشي والمراد بما وسيتراز چې حدیث سره څه کې نبی له صلوات و سلام خو فرمای څنګه چې امام شافعي رحم الله ذکر کړه لا يرجع الواهب في هبته نو داغي جواب دار چې مستقل نه دی واهب په هبه کې رجوع کول کی مستقل نه دی څه مطلب یا به قاضي کې یا به سره موهوب له راضي ودا مطلب دی او پاتې شول بلار کاغذ وی د څه هبه کړی نو هغه مستقل له وبسي کولای شي ځکه پلا د زوی مال له پلار مالی نو کوم شی زوی ته هبه کو نو که د زوی شو وسم د پلار مال له خبره نشته نو رجوع کې به کولای شي معنا دغه نه ځان لا خرج خوراک ضرورت پوره کولای شي خستلی شي والمراد بما روا او مراد باغ حدیث سره کوم چې امام شافعي رحم الله روایت کړی دی څه مراد دی هغه کوئی نفي د استبداد د رجوع ده چې به مستقل نه دی پر رجوع کې نشي کولای ترڅو چې مقابل نه راځي موهوب له یا قاضي فیصله نه کړي و اثبات او بده دومره ټوکړه کې الا الوالد چې یادي وي بده کې دغه استبداد د ثابتي وي مدغه استبداد ثابتي والد ته فإنه والد چې يتملكه دا خو مالک جوړېدل شي د بچي د مال للحاجت حاجت د پاره حاجت په وخت کې وذلك يسمى رجوع حاجت په وخت کې واپس مالک جوړول ته رجوع ویل شوی د مسمى شوی کني دا رجوع نه ده تاسو بیګه کنه نه بلار چې زویل څور کړه واپس یې تیری دا رجوع نه ده بلکې څنګه چې بنورو اموالو د زوی باندې حاجت په وخت کې بلار ته حق شته چې وصولي وکي د شان بدیم شي وقوله في الكتاب فله الرجوع دا خبره مم کړي وا کتاب کې ویلو قدرت کې چې رجوع کول شي هدایت د دې مطلب دا نه دی چې بیخي بغیر سره کراهت کول شي نه جایز د ورله نفسي حکم دار باقي کراهت پکشتا وقوله دا قول قدرت مولا په کتاب کې چې فله الرجوع لبيان الحكم دلته اصل کې د حکم بیان کې چې دا جایز کول شي دا کار ارچ کراهت دی فلازمه اخر سره لازم دی اشتره لقوله عليه السلام د وجه نبی له صلوات و سلام د قول نه دمغه یو ورځ دوه مخکې مشکات کې ویل دي العائد فی هبته څوک چې به هبه کې و بسی کوي کل عائد فی قیه لکه چې بخبل قیو کې و بسی کوي نو کراهت ته اشاره ده وهذا د تشبیه چې د استقباحه د وجه د رجوع د قبیح حواله نه ده تحریم د بار نه ده ثم للرجوع موانع و د رجوع د بار سموانع دي ذکر بعضها بعض کی قدرت مولا ذکر کړی دي ناغه و موانع دي دمع خزق دای مجموعه ده دم دال میم دم میم او دمع عين سو شدري او خازقها خا ذا او قاب او ها وسره شاول څوک ده دم دال دال معنی د زیادت مبیا کی زیادت تو شو او موهوب له کی به رجوع نشي کوله به سي چره دم مم معنی موت احدهما ده واهب موهوب له کې څوک مل شو کې ختمه رجوع نشي کوله عین معنی عوض دی لکه څنګه چې تیر شو عوض میلاو شو به رجوع نشي درې خا معنی خروج د ملک نه موهوب له د ملک نشي موهوب وته پچای خرڅ کو چاته هبه کو بس کې ختمه او دمون خا ذا زیاده ذا زوجیت قضا خوونه بل معنی رجوع نشي کوله او قاب معنی قرابت دی اورور خور ورونه قرابت چای خپل منځ کې هغه بل معنی به رجوع نشي کوله او ها معنی هلاکت دی دمع خزقه هلاکت
شی موهوب هلاک شو نو به رجوع ګوره ته ټول ذکر کړي ټول نه دي خود څه دي فقال قدري مولا فرمای الا ان يعوذ مگر دا چې عوض ورکی وهو واهب تان هذا هبینا موهوب له ورته ورکی لحصول المقصود الا ان يعوذ مجهول ذکر کوي مگر دا چې عوض ملاو شي واهب تا عن هذا هبینا وجه سره وس رجوع کني شي کولای لحصول المقصود غرض د واهب حاصل شو کنه عوض دویم او یزيد زیارتا متصله یا موهوب له چې دی پشي موهوب کی زیادت وکي متصل زیادت وکي لکه ازمکه ورکړي آبادی به جوړ کی ټول ازمکه معنی ونی پکې وکړي نرسي په لانه وجه سره هدایت اوس کو رجوع کوي یا به بغیر د زیادت نه کوي یا به سره د زیادت نه کوي بغیر د زیادت نه ممکن نه ده لکه مثلا غوای ورکوټه سخی ورکړو اوس غټ شوی غواته جوړه شوی ده نو د غزیتواله د سخینه لري کول شي او یا به سره د زیادت کوي نو سره د زیادت خو پر دې شی واپس کوي واهب زیادت خود موهوب له خپل له لانه لا وجه الى الرجوع اذا كت وجه نشته الرجوع تا فيها بموهوبه کی دون زیادتی بغیر د زیادت نه رجوع نشي کوله ولی لعدم الامکان امکان نشته نو سره د زیادت نه دیو کی وی ولا مع زیادت نشي کوله لعدم دخول یا زکه د زیادت شي زائد شي داخل نوي تحت لقد هبه باغی شوی نه دنو قال قدري ولا فرمای دریم یو عوض شو دریم زیادت شو او دریم موت کنا او يموت یا ملشي احد المتعاقدين واهب یا موهوب له وجه سره زکه چې سړی ملشي نو مال خپل چاته منتقل شي لان بموت الموهوب له موهوب له کمل شو دغه مال ورثو ته منتقل شو نو ورثو نه نشي واپس کوله هدایت ورثه به توي سمنګ له خو را کړي نه دي ينتقل منتقل کیږي موهوب له په مرګ سره ملک الى الورثه ته فصار كما اذا انتقل في حال حياته دا بده شي لکه موهوب له چې په ژوند کې دا شی بچا خرڅ کړي نو به واهب رجوع کولای شي نشي کولای فصار كما دا بده شي اذا انتقل چې دا ملک منتقل شي په حال د حیات د موهوب له کې بل چاته او کواهب مل شي تاسو په کې کنه سی ګورئ کواهب مل شي به رجوع نشي کولای ولی چې واهب مل شو نو به ورثه رجوع کوي او وخت هو ورثه کړي نه دی واذا مت الواهب فوارث وارث واهب چې دا خو اجنبي ده دا قدنا اذ هو ذک وارث د واهب ما اوجبه عقد خدانه ده ثابت کړي څو شو درې څلورم مشي موهوب دا د موهوب له د ملک نوزي چا معنی غرض کی چاته هبه کی غلامی آزادی کی او يخرج الهبه يا هبوزي ان ملك الموهوب له د ملک موهوب له نه وسی رجوع نشي کولای وسی وجه سره بيدي واهب چې کله هبه وکړه موهوب له ته نو ګویا مسلط کو بده باندې چې تی بل چل ورکه استعمال دي ورکولې شي نو دی موهوب له چې د تصرف کو بل چاله ورکو خرڅول وي دای د وجه د چانه کړي واهب نه ځکه هغه ته هبه کړي نه رسې په دای په تسلید د واهب کړي دي اوس کو واهب دا کم کار چې د په وجه باندې مولهوب کړي دی واهب ختمول غواړي دا خو من سعى في نقض ما تم من جهته دي یو سړي د وجه نه چې کوم شی تام وي اوس یې غماتي نه دا کوم سعی کوشش د ماتولو کوي دا به مردود وي من سعى في سعي ما تم من جهته في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه نن 98 نمبر ماده واخا وګورئ او يخرج يوزي الهبه شيء موهوب عن ملك الموهوب له لانه حصل زکدا وتل هبه موهوب له د ملکنا دا حاصل شوه دی په تسلید د واهب باندې واهب ګویا چې بدی مسلط کړو فلا ينقذه واهب ما تولین شي چې وس اشی واپس کی ځانتا ولانه تاسو پیږئ کنه او بل وجه د ملک ورکړو موهوب له تا او موهوب له ملک ورکړلو بل چاته مثلا خرڅ کړي د بچا باندې مشتری ته نو تاسو دا قاعده ویلې ده چې د ملک بدلیدل سره عین د شی بدلیږي حکمن نو کوم شی چې وسو بس کول غواړي دا اغه نه د کوم شی د هبه کړي دا ملک پکې بدل شوی تاسو دا قاعده ویلې ده کنه تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات یو شی سبب چې بدل شي د سیول کدا شی بدل شو نمخ کی هبه سبب موهوب له مالک شوی وسی بچا خرڅ کړي شرا سبب شوی هغه مالک شوی دی هغه شی بدل شوی دی
ولانه يتجدد الملك ملک بکی نوی شوی دی مثلا مشتری ملک بکی نوی راغلی بتجدد سببه راج سبب بکی نوی شوی دی قال وإن وهب لآخر أرضا بيضاء زیادت متصله د بار مثال بیانې هغه کزینو کې رجوع کول امشي ځکه هغه کامل زیادت نه دی ما دی هدایت لا خالص مکه ور کړله دوله په اطراف باندې د قجورو وغیرہ ونی وکړلې یای باغې باندې کمره جوړ کړله زمکه باندې یای به دکان جوړ کړلو یای به د غیا وغیرہ د بارزه برابر کو هغه کې د حیوانات چریږي تاسو پوهیږئ کنه او دا د ټول زیادت ته موهوب له د طرفه نو به کواهب رجوع کوي نشي کوله وین وهب الاخر یو سره چاله هبه کی ارضن زمکا وین وهب یو سره هبه کی الاخر بلتا ارضن زمکا بيضاء خالی فانبتت دک فانبت هذا موهوب له وکری فی ناحیه منها په یو طرف دغه زمکه کې نخلا قجوری وغیرہ او بنا بیتن یا کوټه جوړ کی یا دکان جوړ کی او آریان یا د غیازي جوړ کی وکانه ذالک زیادتن حال لا چې دا زیادت وی فيها زمکه کې زیادت وی دا نفلیسا نبینشته له واهب د بار يرجع چروجو کی فی شیء منها په یو شي کوم د دې نه مطلب لګم زمکه نشي واپس کوله وجه لان هذه زیادت متصله ذکر دا زیادتی متصله ده وقولوا وكان ذلك دا متن کې چې ویل وکانه ذلك زیادة فيها اشاره الى ان الدكان قد يكون اکبر وګوري دې کې دې اشاره ده کله کله زمکه څوک چاته هیبه کې هغه به دکان جوړ کی خو دکان چاته خاص زمانه جوړ شنو ټول زمکه خالی یا مکان جوړ کی یا به دغه شانګیا د بارزي جوړ کی نور زینه خالی نو په کوم ځای چې جوړ کړي نه دی هغه کې رجوع کول شي خو بیل مکان حسابيږي نه رسېږي او کله کله دا سیده کم شي چې جوړ کړي کنه دا چې باریک شن شي دا څوک زیادت غنیم نه بس استورانیږي چې په کمزور شي نه به رجوع کول شي وقولوا دا قول قدر مولا دا ماتن درجه صغير مسله وکا دا قول جامع صغير د امام محمد رحم الله چې وکانه ذلک زیادتا فيها او داوی زیادت په دې ځمکه کې نو اشاره بدی کې اشاره ده الى ان الدکان چې قد يكون صغيرا کله کله دا وړو کې حقيرا بيخي بي قیمتي لا يعد زیادتا اصلا دا اصلا زیادت حسابيږي نه وقد تكون کله کله لبل صورتمي وقد تكون الارض عظيمه کله کله ځمکه غټوي يعد ذلك زیادتا في قطعه دا دکان چې جوړ کړي دا زیادت شمارل کیږي خود ازمکه په یو حصہ کې منها د ازمکه نه نو فلا يمتنع الرجوع من نه ده په غیر عددي سین علاوه بنوري سو کې تاسو پوه شولې لنډه دا د دکان وغیرہ جوړ کړي کدا زیادت حسابېدل به رجوع نشي کوله او کله سره زیادت حسابېدل نه یا حسابېدل خو ازمکه غټه و په یو خاص ځای کې زیادت حسابېدل نو په اخرو دوه صورتونو کې به رجوع کولای شي البته د دریم صورت کې کمزې کې دکان جوړ دیږي کې نشي بقای کې شي قال فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي الاكبر وګوري هم جامع صغير مسله ده کې وسړي ما هدایت ته لس مرله پلاټ ور کو د 15 مرله خرڅ کو باقي ور سشته دي نو باقي کې زروجو کولای شي مزه کوي کې خروج معنی دروجو نه دی موجود شوی نو خروج د ملک نه فإن باع کچری موهوب له خرڅ کی نصفانی مزمکا غیر مقسوم د چال کې چې تقسیم شوی نه وي رجع فی الباقی وللان الامتناع بقدر المانع امتناع خود معنی په اندازه به یو معنی خود بقای کې نشتا او که لګم نه خرڅ کړي ما ول لسمه له بلاټ ور کړو خرڅ کړي رانه داوزه نیم واپس لمه مخسته شمه ځکه ټول شمه نیمه شمه نرسیبي وإن لم يبيك موهوب له نه خرڅ کړي شین صحیح سم من هذا زمکنا له بيد وايب د بار بهم دام جائز ده يرجع في نصفها چنی مکی رجوع کی لان له زکدر بار دا جائز ده يرجع في كل جبټول کیو کی فكذا في نصفها كم کول شی به طریق الاولى وان وهب هبه لذي رحم محرم لکبر وګور یو عوض تیر شو یو زیادت تیر شلو یو خروج تیر شلو یو موت تیر شلو څلور کنه او یو قرابت دی وسراله چې قریبي اورور خور لدی څور کړلو
پلار زوی له ښځې له رجوع نشي کولی. وإن وهب هبة لذي رحم محرم که یو سړی څه شی هبه کې ورکي خپل ذا رحم محرم ته منه د ذا رحم محرم چې څوک وي لم يرجع دا واهب به رجوع نشي کولی فيها فهبه کې لقوله عليه السلام اذا كانت الهبه کله چې وی هبه لذي رحم محرم د پارا لم يرجع واهب رجوع نشي کولی فيها فهبه کې ولأن المقصود برغوري مقصود دلته صله رحمی ده نو حاصله شوی ده غرض واهب ته حاصل شوی رجوع به څنګه کوي د رجوع خو د غرض په وجه کوله چې نه دي حاصل او دلته حاصل دی من شروع کې ویلو کنه رجوع ځکه کولای شي چې غرض نه دي حاصل دلته حاصل شوی ولأن المقصود چې صله الرحم ده وقد حصل حاصل شوی ده وكذلك ما وهب احد الزوجين الى اخر دا شپږم شو لکه کم عوض زیادت موت خروج د ملک نه او قرابت او دا ورپسې زوجیت شو حلاکت پاتې دی خالي اني ذکر کړي وكذلك ما وهب احد قدري مولا وكذلك ما وهب احد الزوجين هم دغه شان چې بکی خزو خاون کې یو اخر الاخر بلتا لان المقصود فيها ودلت المقصود سل رحمي دغه کړي دنو سله دغه سله لان المقصود فيها ځکه مقصود بدیه بکی سله د کما فی القرابت کې چې سلوي وانما ينظر الى هذا المقصود وقت لکبر وګوري عقد په وخت کې به مقصود ته ګورو نو که عقد په وخت کې مقصود موجود دي بس موږ بس رجوع نشي کولای څه مطلب چې کله والله هبه کول هغه وخت کې خزوا به ولا طلاق ورکړل باینه شهادت دیر شو به رجوع کیم نشي کولای ځکه په ورکول په وخت کې دغه سله موجود او کچري خزینه و چې ورته هبه کړه او ور سره واده وکړو او به رجوع کول غواړي کولای شي ځکه د عقد په وخت کې سله نه وګورئ لأن المقصود كما وإنما ينظر نظر بكيږي دغه مقصود ته دغه مقصود کی وقت لقد تا وإنما ينظر إلى هذا المقصود او نظر بکیږي دغه مقصود ته د عقد بوخ کی حتی لو تزوجها تر دې کې یو سره دغه خدي سره نکاح کی بعد ما وهب لها پس دا غنه شاغي ته شهبه کړو یعنی ولې به وکړه رسو سره نکاح وکړه فلو الرجوع في رجوع کول شي ځکه د عقد بوخ کی دغه سلنه خزینه وا ولو ابانا کې یو سره خزه باینه کی بعد ما وهب پس دا غنه چې وته هبه کړی یعنی خزه وته هبه کړیو رجوع نشي کولای ځکه د عقد بوخ کی به بوخ کی خزوا قال قدري مولا فرمای واذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك او بدلا عنها اوس ملي سي دی وز د بارات الفاظ یوز بیانې چې بده ټول طریقو سره کې وز سور کله بس ایواز رجوع به نشي کولای اندې آسان دی ګوره واذا قال الموهوب له کله چې موهوب له وی للواهب تا خذ هذا علك ذا روپی مثلا والا عوضا عن هبتك دا بستاد هبي د بار عوشي او بدلنها یا یو تلفظ بدل کو عوض په معنی بدل ویلو یا بدا بدل شان هدا غینا او فی مقابلتها یا د سی ول کتاب دغه هبي مقابل شي نو مسواهب قبضه کو فقبضه الواهب نو سقط الرجوع وجد مقصود حاصل شو غرض کم الفاظ کارونګي لحصول المقصود ځکه مقصود حاصل شو وهذه العبارات چې دي تؤدي معنا واحده یو معنا ده کې سبق نه کوي او هدایت کداغه موهوب له د طرف اجنبي واهب ته شی ایواز کې ورکو نو به اجنبي ورکو به رجوع نشي کوله وین عوضه کچری واهب ته ایواز کې ورکو یو اجنبي ان الموهوب له د طرف متبرعان تش احسان موهوب له سره کول او څه وتور کړه او دا واهب سره احسان دي بهرحال فقبض الواهب واهب قبضه وکړه د ایواز بطل الرجوع ختم شولا ولذا مقصد غرض ملاو شو لان العوض سره لاسقاط الحق لا حق د بار دي حق ساقيتيږي وس به وس کا او له خپل ور کړی وک بل چا ور کړی څه کار نشته فيصح من الاجنبي اجنبي نم سيكيږي لکه بدل د خلع او خزر خاون سره خلع کوي او عوض ولا د خزي بزباني بل اجنبي ور کوي خاون لا سیدکا او دغه شان بدل صلح یو سری په زید داوا کړی دا او زید صلح کوي خو یوز د زید بزبل څوک ور کوي هم سیده صلح وشو واذا استحق نصف الهبه الاكبر وګوري ما هدایت ته کتاب هبه کې ورکو اگر ته 100 روپۍ واس کې راکړلې به
نیم کتاب چې دی کنه هغه څوک مستحق وروتلو نه هدایت بم د نیم عوض واپسی کوي وګورئ واذا استحق نصف الهبه کله چې مستحق د نیمه هبه وروتلو رجع موهوب واهب رجوع کوي بنصف العوض باندې ولي لانه لم يسلم ځکه سالم پاتې نشو له موهوب له تا ما هغه عوض هغه موهبه وما يقابل نصفه کوم چې مقابل د نیمه عوض ځکه ټوله هبه د ټوله عوض مقابل وکنه د چې نیمه هبه لاړه دا صورت دی کنه چې نیمه هبه لاړه نسی به وایو د ټوله هبه مقابل څوک عوض نو چې کله نیمه هبه لاړه بل چا ویوړله نیمه موهوب له شي نه نیمه عوض بم ته موهوب له واپس کی بای ما خو د ټول شی موهوب نه عوض دا در کړو ولته واته نیم شو کماله لانه لم يسلم ذاك سالم باندې نشو موهوب له تا ما هغه شی يقابل نصفه کوم چې مقابل د نسب د نیم موهوب له شو یعنی نیم عوض وته پاتې نشو کوم چې مقابل د نیم عوضو کوم چې مقابل لکه دا ټول موهوب له د پوره مقابل له نو نیم موهوب له به د نیم عوض مقابلی نو نیم موهوب له پاتې نشو کنه واپس کولای شي کا ما يقابل اغه نیم چې کوم مقابل د نیم عوضو وإذا استحق نصف العوض لکبر وګوري ما هدایت ته کتاب هبه کو اگر آتا مثلا دا ډیکس هبه کو او د ډیکس کی نیم مستحق وروتل عوض کی نیم مستحق وروتل نو وس واهب رجوع نشي کولای ښا نه صحیح پی بای هغه ورته وای دا کم نیم چې پاتې لري کنه هم دقه به عوض دی ځکه چې دا دغه نیمه عوض کې ورکولې رجوع کولای شو نه شو نو چې پوره ورکو نیم پکې مستحق یوړو نو د بقای نیم چې پاتې لري بس دام د شول لکه چې هم دای ورکړل دی دا یو کار کولای شي چې دغه بقای نیم وته وسپاري موهوب له وته او به رجوع کوي به کولای شي ځکه هغه خو یې خو به دی راضی ومه چې رجوع بنه کوم چې ماته پوره یو ملاو شو ملاو نشو اوس نه مرادي رجوع کوم وین استحق غچری مستحق روتلو د نیم عوض لم يرجع واهب رجوع نشي کولای په هبه کې الا يرد مگر دا کو واپس کی ما بقي كم باقي عوض ده او به رجوع کی وقال امام ظفر رحم الله ويدلتم رجوع نشي کولای رجوع بنیم معنی کولای شي نیم عوض چا ویوړلو کنه نو بس واهب وای چې نیم عوض خو ماته یعنی نیم عوض قران لاړې بس نیم موهوب له من رجوع کوم رجع يرجع بالنصف اعتبارا بالعوض الاخر فدي بل عوض معنی قیاس کوي څه مطلب الته چې هبه کې نیم موهوب له چا وړې وي نیم عوض معنی رجوع کول شو لکنه نو چې نیم عوض څوک ویسي استحقاق کې نه بنیم موهوب له معنی رجوع کول شي ولنا انه يصلح عوضا للكل في الابتداء وبالاستحقاق اوري دې خوشته کنه اوس ګورېګا ولنا انه يصلح عوضا للكل دا کم باقی چې بعد دا صلاحیت لري چې دا د عوض جوړ شي د کل موهوب له د بارا فی الابتداء کې جوړېدل شي کنه چې یو روپیم جوړي کې تل دا نیم وي ده او بل استحقاق اوس چې پورا ور کړو او نیم پکې چاوي وړلو نو ظاهر شول چې دا بقای کم نیم دی ګوي هم دقه ور کړی دی عوض کې ظهر انه لا عوض الا هو ظاهر شول چې عوض نشته مگر هم دغه باقی دی البته دومره ده الا انه دا واهب چره يتخير د بخيار وي ولې بو تخيار وي ځکه دا خو پدې نه دی راځي چې ما ته پورا عوض ملاو نشي او زه دې رجوع نشم کوله لانه ما اسقط حقه د خپل حق نه دی ساقط کړي د رجوع والا فر رجوع پر رجوع کې کوم حق الا ليسلم مگر دې د بار چې سالم شه د ټوله عوض او ته سالم شو نو حق د رجوع نه دی ختم فلم يسلم له او سالم نشو دته ټوله عوض فلو يردون کولای شي چې د عوض واپس کیو موهوب له کې رجوع کی قال وان وهب دارا فعوضه من نصفها لکبر وګوري ما هدایت ته کور عوض کور هبه کو نو د نیم کور په عوض کې څرا کړ نیم کور نو بقای نیم باندې زره جو کولای شم ځکه دا غي عوض نه دی را کړی د نیم نیمه څه ویل خو څه به عوض کې را کړی وي یو روپۍ به را کړی ویل به د ټوله وشو هم رجوع نشو کولای وین وهب دارن یو سره چاته دار هبه کی فعوضه
من نصفها ایوز توالی نیم کور کې نرجال واهب او ایوز کې ور کې د تدنیم کورنا نرجال واهب واهب رجوع کولې شي په نصف الذي فنیم هغه کې لم يعوض چې دغه ایوز نه دی ملو شوی ورته لأن المانع ځکه معنی خاص نیم پورینو بقای نیم کې معنی نشته د رجوع قال قدري مولا فرمای ولا يصح الرجوع الا بتراضيهما لکبر وګړي دا خبره مشرو کې کړي وا الک واهب رجوع کولې شي خو دو شرطونه کې ویو شرط یو دا چې دواړه راضي او یا دا چې قاضي فیصله وکړي نه رسېږي ولا يصح الرجوع نه صحیح الا بتراضيهما مگر دا چې واهب موهوب له دواړه راضي او بحكم الحاكم یا حاکم قاضي فیصله وکړي وجه سره مولي سبا لکبر وګوري دا رجوع کول لیکن علماء اختلاف دي لانه مختلف بين العلماء ډېر مسجع کلامي ذکر کړی دی لانه مختلف بين العلماء وفي اصله وفي اصول المقصود وعدمه خفاء فلا بد من الفصل بالرضا او القضاء علم ده کنه نو وجه ذکر کوي لانه دا رجوع چې دا مختلفه بین العلماء بعض علماء وی رجوع نشي کولای لکه امام شافعي سی وی من وی شي دیم وفي اصله وها دا رجوع په اصل کې کمزوري ده ضعف ده چا کې دغه خلاف القياس ثابت ده دا رجوع ملک هغه تعالی څنګه دی علي نسل کې کمزوري شوله وفي حصول المقصود وعدمه خفاء الک واهب ته مقصود حاصل شوی کنه نو که مقصود ایوازي او ته نه دی حاصل شوی او که مقصود ثواب به خود حاصل شوی دی لیکن خفا ده فلا بد من الفصل بالرضا نفصل لبار رضا ضروری ده وبس چی کوي او بالقضاء یا قاضي فیصله کوي حتى لو كانت الهبه عبدا لند دا د ولي سب د واستفیات په دې معنی کوي کواهب رجوع کول غواړي کنه سیده کول شي خو غره موهوب له مالک جوړ شوی دی ښا څه جوړ دی مالک جوړ دی او دا زمان او د کومه قبضه د زمانم نه د خپل مطلب کشي هلاک شي توان واهب غختلم ته نشي ځکه هغه خب اجازت یعنی موهوب له په اجازت د واهب باندې قبضه کړی دا او کله چې وسره د مالک په اجازت شي قبضه کې به باغی کې زمان ممان نه بهرحال دلته مالک جوړ شوی ګوري وتا اوس شی موهوب غلام دی چونکه موهوب له مالک جوړیږي نو کا آزاد ولې شي خروج د ملک نه حتى لو كانت الهبه عبدا كشري هبه غلامو فاتقه نو دا غلام آزاد کو موهوب له قبل القضاء یعنی دو ته ویلو چرای کا ویل نه در کوم الله خبره قاضي ته نه دتلی او استا یا قاضي ته خبره تل خو فیصله نه کړو د څه کو آزاد کو ازادي کی ښا نفذ انا في ذيك ولو منعه او بل وره دور ته ویل واهب چې ماته خپل غلام واپس کا هغه ویل نه در واپس کوم انکار یو کو به حالک شو به هم زمان نه ده ځکه دا څه ودیه خو نه ده چې من سره دي شی زمين سره زمين جوړ شي نه رسېږي ولو منعه کچری موهوب له دا شی د واهب نه منع کو فالک حالک شو به هم نه زمين کیږي وجه سره ملک د موهوب له لا قائم دی یار لقيام ملکه فيه زکا ملک د موهوب له قائم دی په شی موهوب کې دو صورت شو دریم وکذا اذا هلك في يده بعد القضاء لکبر وګورئ قاضي فیصله وکړه چې موهوب له دا شی واهب ته واپس کا دلته دو صورت دي لا واپس کړي نو هلاک شو بهم توان نشته دا قبضه غیر مضمونه او غلا دایمي د ختم شوی نه دغه شان روانه ده زمان نشته ها قاضي فیصله وکړه به ورته واهب ویل راکا او د بین ورکول او زمان جوړ شو نه رسېږي د څلور صورتونه شو قاضي لا فیصله نه کړي ملک پکې قائم دی که هلاک شي غلام دی آزادی کو توان به ناراضي پوه شئ په همدغه شان قاضي فیصله نه کړي او د تیو غختلو واهب او هغه ویل نه در کوم او به هلاک شو به هم زمان ناراضي قاضي فیصله وکړه د تلاغوخت نه دی او هلاک شو به هم زمان ناراضي قاضي فیصله وکړه او د تیو غختلو هغه معنا وکړه دي صورت کې به زمان راضي وکذا اذا هلك في يدك چې بلاس د موهوب له کې هلاک شي بعد القضاء بس د قضانا لان اول القبض وجداد کنا چې اول قبضه چې وا هغه غیر مضمونه وا او چې قاضي فیصله وکړه چې وریکا او واهب لاغوخت نه دي نو موهوب له رجوع نه من نه د کړي دي صورت کې لمن نه درغلي کا نو یو هذا دوام علیه دا کما قبضه چې د موهوب له دا د خو زړه قزمانه دوام دي البته رسولم صورت وره
د قاضي د فیصله نفس الا ان يمنعه کچری موهوب له دا شی د واهب نه منه کی عبادت طلبي پس د واهب د مطالبه نو دې صورت کې به زمين وی لانه زکه د منع دا تعدی د منغو دی کی ویلو کنه منع سوي د تعدی حسابيږي زمين جوړيږي و اذا رجع بالقضاء وبالتراضي لکبر وګورئ کچری موهوب له او واهب دواړه راضي واپسی وکړه یا قاضي فیصله وکړه او واپسی وکړه نو دا د اصل نفس خي حسابيږي ښا څه وي حسابيږي یعنی دا به جدید هبه نه چې موهوب له واپس هبه کوي شی واهب ته هبه ورته منګه نه وایو بلکې څه وته وایو فسخ به ورته وایو نه پیږي به نو هبه کې خو قبضه ضروری کنه نو موهوب له چې واپس کوله قاضي فیصله وکړه یا دواړه راضي شو چې ټیک د واپس کومې درته دا فسخه ده کنه دې کې قبضه نه ده ضروری که قبضه لانی ورکړي ام شه د واهب جوړ شوی دی دغه د صحیبه خو نه د فسخه ده نه رسیبي اوه شریک شي کې هبه صحیح کیږي نه صحیح کیږي نو کوس د سکار شوی و چې د شي کې شرکت راغلی موهوب له شي کې او واپس کولې وته قاضي فیصله وکړه یا دواړه راضي وو او سره د شيونه واپس کولم ټیک ده ځکه دا سنوي هبه نه ده وګورئ و اذا رجع بالقضاء کله چې رجوع کوي قاضي په فیصله په وجه او بالتراضي یا د دوړو د رضا په وجه يكون فسخ من الاصل د اصل نه فسخ حسابيږي حتى لا يشتري تقبض الواهب کې شرطم نه ده ويصح في شايكم سيكيږي رجوع شای شي کی وللان اللقد وقع جائزا دا عقد شروع کی جائز څه مطلب یو سړی چاته څه شی هبه کوي جایز ده کنه او یو دیم پکې دام و چې واپسی کوي واپسیم کولای شي دو شی نو کنه نو موجبا حق الفسخ موجب ثابتون کې د حق د فسخ نو جایز هم ورسره رجوع حق لرول فسخ کولای شو ولا من الاصل د بیخ فسخ کولای شو نو فکان بالفسخ مستوفيا حق وثابتا له نو دا واهب چې دا شی واپس کوي د خپل حق وصولي ما خبر لکه پوهه نشولې کله چې زه هدایت ته څه شی هبه کومه دو قصې دي یو دا جایز ده اول ما ته حق د فسخ شته یعنی د رجوع صحیح شو نو ما هبه وکړه جایز شو یو شی زما دوه حق دي جایز مراته د څه به واپس کوي ډیر سره زه د کتاب هدایت ته هبه کومه نو دا زما حق دی هبه کولې شم جایز دی یو دیم دام زما حق دی که زه فسخ کوم رجوع کوم کولې شم پوه شوي چې کله ما هبه وکړله دا یو حق می ادا شو دا کار می جایزو دا بل حق مې لا پاتې دی کنه فسخه واپسی ناغه می وکړله نو خپل حق می نه دې ته منګ نوې عقد څنګه وایو نوې عقد ورته شوې ده وسوره لان العقد چې وقع جائزا هم موجبا حق الفسخ حق فسخ واجب ولهم دا اصل مطلب فسخ کېدله فکان بالفسخ نو دا واهب په فسخ سره مستوفيا حق دا خپل حق پوره کون کړي دا سه حق ثابت له چې ته ثابتو او بس حق ته ثابتو کنه نو دا نوې عقد نشو فيظهر على الاطلاق نو دا فسخ با ظاهريږي مطلقا شایکم شایشکم سیده زکه څنوې عقد هونه دي غیر شایکم سیده کړي قبضم بکې نه د ضروري په خلاف درد بالعيب لګو غري ما هدایت ته معنی مبیا خرڅ کړی و هغه کې عيب نو تاسو سره مسله معلومه د محکم کړی و کړه په وجه باندې د قاضي د فیصله په وجه باندې هدایت ما ته واپس کړل دا به فسخي او که قاضي فیصله په وجه نه ما ته واخستله نو دا فسخ نه ده د عقد جدید حسابيږي څه حسابيږي عقد جديده وجه څه دواړو کې فرق شوخه دا مبيع چې واپس کوي مشتري د حق صرف او صرف په سلامتیا کې چې ماته مبيع سالم وي نور حق بده کې نشته چې واپس کی صحیح شو او د واهب هغه بده کې حق چې واپس کی دواړه حق نه رسېږي نو التک قاضي کار وکړو د بیخه په فسخي هبه کې او خپل منځ کې وکړم څه وي بیخه په فسخي او دلته څه وي که قاضي وکړو سید د بیخه په فسخي خو که خپل منځ کې وکړو به د بیخه فسخ نه بلکې عقدي جدید بوي تاسو ګورئ به بخلاف الرد بالعيب چې عيب وجمن او بس کې بعد القبضه بس قبضینا ولنا لان الحق
ځکه عیب په وجه وبسي چې مشتری کې دلته حق د مشتری هناك فی وصف السلامت کې و چې مبيع ورته سالم وي لا فی الفسخ فسخ کې نو موږ ویلو کنه کوم بایو غواړي چې دغه عیب د مبینه ول لري کې نو به مشتری وبسیم نشي کولای نو وبسي حق د مشتری نو ښه نک بغیر د قضا د قاضی نه وکړه نه د عقد جدید حسابيږي د بربل صورت کړي ما هدایت مانی مبيع خرڅ کړه کې عیبو هدایت مخ کې دغه سړي خرڅ کړه اسب باندې نو آصف وس عیب په وجه هدایت ته واپس کوي د دې دوه صورت دي ک رضا باندې واپس کړله نو دا به جدید حسابيږي ماته واپس کولې به نشي به تا خو پکې تصرف کړو او که بقضا د قاضي واپس کړله نو به دا فسخ ده نو به ماته واپس کولې شي ځکه هغه کومه قد شوی وغیله اعتبار ورنه کړی شو خیال مو کنه مو او هبه کې بهر حل کولې شي لا فی یعنی خپل رضا باندې کولې شي فسخ به حسابيږي او که قاضي وکم فسخ به حسابيږي لا فی الفسخ کومره حق په فسخ کې نشته دی ففترق دوړ کې فرق راځي په بهر حل مسله دارو وتله چې د په وجه مبيع واپس کوي کچري بخپل مینس کې پر رضا واپس کی عقد جدید دی او که قاضي واپس کی فسخ ده او دلته دوړو صورتونه کې هبه کې فسخ ده قال قدري مولا فرمای واذا تلفت العين الموهوبه فاستحقها مستحق وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء اسانه مسله ده وليس مسله ده یو سړي ما هدایت ته کتاب هبه کو او مستحق د کتاب وروتلو هدایت نه هلاک شو به دغه آصف مستحق وروتلو به د کتاب خزماو او تا دغه نه اخیسته دي او تا نه هلاک شوی تاوان راکوا هدایت نه تاوان واخیستلو اوس به هدایت ما نه تاوان علی نجینه به لیکه راسي به کنه ما خو به زور نو کړی چې دا هبه قبول کا به قبل ولې کنه نور خبره ذکر کړي و اذا طلفت العين الموهوبه کله چې هلاک شي عین موهوبه شي فاستحقها به مستحق د دې روزي مستحق سم مستحق وزمن او زمين جوړ کی موهوب له لرا لم يرجع رجو بنه کی بواهب باندې بشین د هیڅ شي لانه دا هبه چې د مولوی صاحب د حق د تبر دغه لزوم خو بګنو او عقد تبرع دا کې د یو قاعده ته اشاره کوي کوم چې عقد کوم شی چې تبرعن څوک چاله ورکی هغه کې د عیب نه سالم کېدل نه دي ضروري حق د معاوضه کې به عیب نه سالم کېدل ضروري دي دا خو حق د تبرع ده دا عیب د چې مستحق روزي نه دي نه سالم کېدل ضروري نه دي فلا يستحق نو واجبي کې بده کې سلامتی د عیب نه او غیر عامل له بل دا د هدایت چې دا هبه قبضه کول شي موهوب ځان له قبضه کول کواهب لا ځان له قبضه کول نو عمل ځان له کړي دي او سړی چې دوکه شي ته چل کده دوکه کړه کنه پر دې ور کولو نو وی ول غرور فی ضمن عقد المعاوضه به چې کله سړی ته دوکه میلاو شي بزمن د عقد معاوضه کې وزي عقد کې نو ال تاغه چا چې دوکه ور کړی غنه نقصان غستل شي او دلته کوم عقد دای وزي دی عقد معاوضه ده نه د تبرع ده نه د شي کې چې چاته نقصان میلاو شي نو رجوبي نشي کولای وري والغرور دوکه چې د بزمن د معاوضه کې سبب د رجوعي لا فی ضمن غیره بزمن د غیر کې نوي بس یې کوي